زما نوم چې دی نو زما نوم سردار حسین دی او د منډړۍ ناڅاپي اوسېدونکی د چارسدې ضلعې. دا ژرنده چې ده نو دا انګریزانو د 1907 نه پیشکار شروع کړو، په 14 کې تیاره کړه، 1914 کې. نو بس بیا هغې سره بیا حکومت به بیا ټیکې ورکولې، د پاکستان خو لا نه وه ازاده، نو د هندوان به دا ژرندې ټیکې کولې او خوړې دي. بیا چې کله پاکستان آزاد شو نو زمونږ مسلمانانو ته پاتې شو. که زمونږ والد صاحب چې و نو هغه پکې 50 نو 1950 او زه پکې د 1978 اوړه کوو، بس کاروبار او بس خپله خدمت مزدوري پکې کوو، حکومت پکې ټیکس ورکوو. نو بس دلته چې دا زمیندار کمې دانې راوړي ځان له وړکۍ نه هغې نه موږ 14مه برخه اخلو. 14 کې د دړۍ موږ والو، 15 هغوی له وړو او داسې د ورځې به وړکۍ 150-65 من به وړکۍ په 20 جون یا په 18 جون یا په 15 جون بوډیو کې ټنډرو کې په هغه ځای پیسې ورکړو د بل جونه پورې. 9000 نه موږ رانیولي دي، نو 14 م ورکړي، 9 م ورکړي دي، 22 م ورکړي دي. باندې د کاڼي خرچه شته، په دې د مزدور شته، په دې باندې ترکان شته، کاریګرو. ځکه چې دا خو ورانېږي م کله، داسې چړو په چلو خو نه وي. دا خامخا ورځ کې یا یوه ورانېږي یا دوه، نو ترکان ورته ناست وي جوړوي. دې خصوصیت دا دي چې د دې من 15 ورځې کېږي نو د ماشین هغه به 10 ورځې کېږي. بله پکې دا خصوصیت دي چې ماشین کې 6 سیره من لري، ډیزل ګران دي او موږ ته 2.5 سیره من لري. په کال کې موږ ته دا 7 میاشتې ګرځي. دا 15 میاشتې کله هفتهواري سیند کې اوبه نیسي، ثوابۍ ته هفته ځي، هفته موږ ته راځي. نو 2 میاشتې د هغې نه جوړې شي او 2 میاشتې بیا د سالاني کلوجر نه یې دا صفیانې کوي او دا نیرونه یې بند کړي، نو 2 میاشتې دغه دا 4 میاشتې، 3 میاشتې، 15 میاشتې موږ ته د اوبو تکلیف. بس موږ خو د حکومت نه دا مطالبه ده چې لکه دوی مرامت کال کې کولی که نه، نو یوه ژرنده به هم نه خرابېده. اوس د ژرندې د دې 2 کالې چې 50,000 په دې لګي، 1.5 لاک خزانې ته ځي، نو دا به نه خرابېږي.